پناه دی خو د هغه چا نه پټ پناه دی زمونږ د وزیرا منزل نه داسې خلکو ده چې تیز نه دی چې ویې به چې څه وکړم اور در باندې بل شي به غیرته خلک دلته په سفارتخانو کې ناست دی چې د یو ځای کې د یو ورور لاش پروت او هغه چې د جمعې په ورځ په 5 تاریخ به مونږ د پیښورو مسافرو ته د زړه د کومې نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو کتونکو زم ستاسو ته سلمان وفا کتونکو نن در سره خبرې کول غواړم د مسافرو په حواله باندې او په سعودي کې دوبۍ کې په څومره ممالکو کې چې څومره مسافر موجود دي د هغو په حواله باندې تاسو ټولو ته د هغې حال احوال معلوم دی. د هېڅ چا نه پټ پناه دی خو د هغه چا نه پټ پناه دی زمونږ د وزیر اعظم نه، زمونږ د وزیرانو نه، زمونږ د منسټرانو نه، زمونږ د ایم پی ای، زمونږ د ایم این ای، زمونږ هغه سفارتخانې والا کم سفیران چې په بار ملک موجود دي، خاص کر په سعودي عرب کې هغه بې غیرته مخلوق موجود دی. بیا ما ته خلک وایي تاسو کنځل کوئ. نو داسې خلکو ته چې کنځل نه او داسې خلکو ته چې تیز نه دی چې ویې به چې څه وکړم اور در باندې بل شي به چې هغه بې غیرته خلک دلته په سفارتخانو کې ناست دی چې د یو ځای کې د یو ورور لاش پروت او هغه خلک چې کوم دی کالونه پسې کوي او دوی چې کوم دی د چا کال نه اټینډ کوي، داسې خلک زموږ په سفارتخانو کې موجود دی چې د دې په وجود کې به دا زړی که دا به څه شی په دې کې پروت وي. یقینا چې زموږ مسلمانان او زموږ پښتانه، زموږ د ملک خلک، هر ملک خلک خو چې نومي انسان یې زه هم چې دغلته یو ځناور مړ کېږي په هغې به هم زړه ترس راځي او د دې خلکو په انسانانو ترس نه راځي. دا داسې مخلوق دی خو الله دې په خپله راولي. د هغې باوجود چند کسان زموږ سوشل میډیا والا ورکران چې څومره دي هغوی یې فیصله وکړه چې د جمعې په ورځ په 5 تاریخ به مونږ د پیښور پریس کلب مخې ته یو پرامن احتجاج کوو او په هغې کې چې کوم دی ټولو ته دعوت دی. څومره دوستان چې دي چې د چا ډېر ضروري کار نه وي که د هر ځای سره تعلق لري نو کوشش وکړئ چې په دې پرامن احتجاج کې د دې میډیا په وسادت سره په دې احتجاج کې ضرور شریکت وکړئ. زمونږ تاسو ټولو ورونو ته، ټولو پښتنو ته څومره چې زمونږ د آواز اوري نو کوشش وکړئ چې دا مخې ته شیر کړئ چې هغه خلکو ته ورورسي. کوشش وکړئ چې په دې 5 تاریخ کې کوم پرامن احتجاج دی د مسافرو په حق کې نو کوشش وکړئ چې لکه خامخا د کور نه یوي که دوی هر څومره کسان چې پلیز چې په دې کې د خاص د الله د رضا لپاره او د دې مسافرو ورونو دپاره شرکت وکړئ. هغه مسافر یقینا چې د مومبتۍ په شان چې کوم دی ویلي کېږي خو بل ته رڼا ورکوي په کور کې، په کلي کې، په محله کې. قسم در خورم که زمونږ دا مسافر په بار نه وی په لکونو 60-70 لاک مسافر چې کم دی په مختلف ممالکو کې موجود دي چې دا خلک په دې بار ملکونو کې نه وی یقینا که دې پاکستان ترقي کړی وی دا چې نن که ترقي کړی هم د سنو د مسافرو په سر یې کړی دی ځکه چې هغه مسافر ستا پی آی محکمه د مسافرو په سر شیاني، ستا سفارتخانې، ستا پی آی ستا چې کومې محکمې دا ټولې د مسافرو په برکت سره چلیږي. یقینا هغه مسافر چې نن په هغو سخته راغلی ده د پاکستان د طرفه هغو ته چې کوم دی د هغو په سفارتخانو کې هغه سپي موجود دي چې په هغه یو لاش پروت دي، په هغه په ګنټو پروت دي 48 ګنټې، 50 ګنټې، 20 ګنټې. لکه ستا په کور کې چې مړی وشي ته قسم درته خورم که ستاسو د وزیرانو ته ویم، منسټرانو ته ویم، ایم این ایم پی ای ته ویم، دغې غټو خلکو ته ویم چې ځان ته سیټان وایي، غټان وایي، ته د چا په سر دغه ځای ته تللی، ته د غریب په سر دغه ځای ته تللی، ته د مزدورکاره په سر دغه ځای ته تللی، ته د مسافرو په سر دغه ځای ته تللی چې هغه مسافر چې د یو اوټ دپاره چې کوم دی پاکستان ته رارسېدلي دي که هر چا رارسېدلي دي که هر څوک موجود و که د هر چا حکومت و خو ځان یې رارسولی دی او ستاسو چې کوم دی اوټ استعمال کړی دی. نن چې په هغو سخته راغلې ده نو څوک ورله په سخته کې لاس نه ورکوي. نن که د هغو لاش به پروت وي په یو ځای کې په ګنټو به پروت وي خو د هغې دونه څوک نشته، دونه لاوارثه پروت وي چې هغه لاش دا ځای نه اوچت شي او د هغه چې کوم دی ګورو کفن وشي خپل وطن ته راشي. هغه ټیکټ چې په 500 به میلاوېدو هغه تاسو په 2000 روپۍ ریاله کو. په کار خو دا وه چې تاسو هغو ته یو ریلیف ورکړی وی، د 500 ټیکټ هم ورته په 250 لګولی وی. هغې نه علاوه کوم برونه ستا زمونږ د بد قسمتۍ د وجې نه زمونږ حکومت پاکستان داسې فیصلې کوي یقینا
چې ډېر د سوچ فیصلې دي د دې چې کوم پروګرام احساس ایمرجنسي پروګرام د کمرونو چې پاسپورټونو د بېنظیري کوم پروګرام شو د هغې نه چې کوم دی هغه خلک نه اخله کړه کوم خلکو چې پاسپورټ او سعودي ته تللي وو ته به ویله که د دې چې لس بنګلې جوړې کړي او اتله موټرې ورته ولاړي هغه خلک یې د دې پروګرام نه اهل کړه دا زموږ د حکومت پاکستان دا فیصلې دي نو یقینا چې غریب بدلېدلی شي او جړه بدلېدلی شي چې داسې کارونه ویني خو زه هغه مسافرو ته په دواړه لاسه سلام کوم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله دې در سره مدد شي الله دې در سره خپل مدد وکړي الله تعالی دې در سره خپل مدد وکړي رونو یقینا چې اوس هم نه رسي او چې اوس هم رسېدی نو بله ورځ مې چې کم رور کال کړی او طاهر سره په لایف کال باندې راغلی و هغه کومې خبرې کړې وې او کم رور سره چې هغه پروت و په ګنټو او هغه سفیر هغه کیسې کول نو یقینا زه یم چې دغه سفیر راوالي او په لیونو سپوی غار کې داسې عمل ورسره وکړي چې په روډ دی په ګاډي پسې تړلی او لکه د په ژوندینې دی دا سرمن واړی داسې عمل ورسره وکړي ته چې دغلته ناست ته چې په لکونو تنها حالې د چا په سر به حالي نن تاسو د هغو کال نه اټین کوئ دا ستاسو حال دی ټولو مسافرو ته د زړه د کومې نه د الله په امان خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چرته هم چې یئ په کم ملک هم چې یئ الله مدد وکړه